د اذانونو دا مسله ده. نو یو اذان چې کوم دی نو دا خو د فرض مونځ دپاره دی، 5 وخت اذان دی، د جمعې په ورځ باندې 2 اذان دي. نو دا خو ثابت اذانونه دي د رسول الله د زمانې نه. د اختر د مانځه دپاره نبی علیه السلام اذان نه دی ویلی، د استسقا دپاره اذان نه دی ویلی، د صلات کسوف دپاره اذان نه دی ویلی، د صلات خسوف دپاره اذان نه دی ویلی. د هغې ثبوت نشته دی. ماشوم پیدا شوی دی، په ښی غوږ کې ورته اذان ویلی دی ماشوم ته، او همدغه رنګې په ګس غوږ کې ورته اقامت کړی دی. ترمذي حدیث دی، صحیح حدیث دی چې اذان فی اذن المولود الیمنا والاقامت فی الیسرا دا شته دی. خو د هغې نه علاوه اذان لغیر الصلات، چېرې د مانځه نه علاوه په بعضې مواقعو باندې اذان ویل د غم په وخت کې، د غضب په وخت کې، چېرته مسافر چې کوي د هغې نه لاره ورکه شي او هغه بانګ وایي، یا چې کومه دی نو په یو معرکه کې چېرته تکلیف زیات شي او بانګ شروع شي، یا چېرته یو بني آدم یا ځناور سرکشه شي او لیونی شي او دیوانه شي او څوک ورته بانګ وایي، یا چېرته وبایي امراض راشي او یا مصیبتونه راشي، نو په هغې کې بانګ ویل څنګه دي. نو په دې باب کې څه حدیث دي، د هغې نه مخکې دې کتابونو دا لیکلي دي. دا حوالې رد المحتار علی در المختار شامی چې ورته وایي، نو دارالمعرفت بیروت لبنان صفحه 62 جلد 2 چې مطلب المواضع التي يندب لها الاذان فی غیر الصلات. دې نقل کوي چې د بعضې شوافیو په کتابونو کې اذان چې کومه دی نو دا هغوی جایز کړی دی، او هغې دغه ځایونه چې کوم ما ذکر کړل دا شو محموم او مسروع او غضبان او وغیره وغیره دا ذکر کړي دي. لیکن امام ابن حجر اسقلانی رد ابن حجر فی شرح العبابه وایي دا ټول غلطي دي. دا نه د امام ابو حنیفه رحمه الله دي، او نه امام شافعي ویلي دي، او نه امام مالک ویلي دي، نه امام احمد ویلي دي. دا خو په کتابونو کې دي، په کتابونو کې ډېرې قصې دي. نو هغه دا ویلي دي چې امام ابن حجر په هغې باندې رد کړی دی. او دې امام شامی چې کومه دی خبره نقل کړې ده، او هغه هم وایي چېرې په دې باندې سنسي صریح خو داسې صحیح نشته دی، خو د ده رایې دي چې ښکاري که چا وویلو نو خیر. بیا هم د هغه نه ټکي په ټکي باندې د دغې رد المختار شامی نه امداد الفتاوا اشرف علي تانوي مکتبه سید احمد شهید رحمه الله 102 جلد نمبر 1 باندې هم دغه خبره نقل کړې ده څنګه چې هغه ویلي دي. بیا د هغې نه پس الفقه الاسلامي والادله علامه زهلي صاحب الاذان لغیر الصلات 720 جلد نمبر 1 باندې دغه خبره نقل کړې ده. چېرې احادیث صحیحه په دې باب کې نشته. د هغې نه علاوه کم خلک چې هغه د سعودي عرب یا داسې نور علما دي اهل حدیث حضرات وغیره، هغوی په کتابونو کې لکه نماز نبوي 147 ډاکټر شفیق الرحمن نقل کوي چې دا جایز نه دي. په دې باب کې څومره حدیث دي هغه قابل نقل نه دي، ټول ضعیف دي. د هغې نه علاوه صحیح نماز نبوي شیخ عبدالرحمن عزیز 143 صفحه نقل کوي چې دا افتونو مصیبتونو وباګانو کې څوک اذان نه دا جایز نه دي. د هغې نه علاوه علامه محمد اقبال کیلانی صاحب نقل کوي چې دا 57 صفحه باندې نماز کې مسائل کې هغه ویل چې دا خبرې سیده جایز نه دي. دا خو دوی خبرې دي، خو د حدیثو په باب کې دا واورئ خیر چې حدیث په دې باب کې کومه موجود دي نو د هغې څه حیثیت دی. اول خبره یاد ساتئ چې عبادت په ضعیف حدیث ته ثابتېږي. او دا تاسو ته ما د جنګ د طاعون عماس ذکر وکړو، او تاسو ته ما د دویم چې کومه قحط سالي راغلې ده د هغې ذکر وکړو، وبای رماده چې ورته ویل کېږي. په هغې کې عمر فاروق رضی الله عنه چاته دا حکم نه دی کړی چې اذان نه وایي، او نه یې پخپله ویلي دي، نه ابو عبیده ویلي دي، نه معاذ بن جبل ویلي دي، نه عمر رضی الله عنه ویلي دي، او نه چې دی نو بل چاته حکم کړی دی چې داسې وایم چې داسې روایت دا موجود و. نو دغې نه غټه وبا نه ده راغلې چې 25,000 کسان چې کوم دی تقریبا په یو ورځ یا په 2 ورځو کې وفات کېږي، نو د دې نه غټه وبا نشته دی.
لیکن په دې کې د هغوی نه په یو کتاب کې ثبوت نشته دی چې عمر فاروق رضی الله عنه هغوی ته خلکو ته ویلي تاسو بانګونه وایئ. اوس د احادیث په باب کې نمبر 1 حدیث د انس ابن مالک رضی الله عنه نه نقل ہے معجم الاوسط علامہ طبرانی حدیث نمبر 3671 نمبر حدیث تے او هغه دار چې رسول الله فرمایي اذا اذن فی قريه نؤمنه الله من عذاب ذلك اليوم. وجه کله په یو کلی باندې یو افت راشي او التی بانګ ویل شي نو دغه ورځ باندې با دا ټول کله محفوظي. اوس حدیث کو تا ذکر کو معجم الصغیر کې ما نقل کړي 499 حدیث ته د انس ابن مالک رضی الله عنه نه خو په دې سند کې عبدالرحمن بن سعد بن عمار دی انتهایی ضعیف او متفرد دی او محمد بن بکر القریشی به کې مجهول دی. په دې استادانو مجان پویږي نو دا حدیث قابل نقل نه دی او په دې ضعیف حدیث باندې عبادت ثابتېږي او نه په حکم سنت او مستحب ثابتېږي. دویم نمبر حدیث چې کوم ابو نعیم ابن عساکر نقل کړی د ابو هريره رضی الله عنه نه کنز العمال حدیث نمبر 32139 هغه داره چې نبی علیہ السلام فرمایي نزل آدم بالهند پستوحش فنزل جبريل عليه الصلاه بالاذان. چې آدم علیہ السلام کله په هند باندې سرندیب باندې راکوشو سریلنکا نو انتهایی ویریدلو نو جبريل امین راغی ورته ویل چې اذان وایه یا ورته هغه اذان وایو. لیکن په دې سند کې علي زوی د یزید زوی د بهرام د مجهول او شیعه دی. په دې وجه باندې د حدیث قابل استدلال نه دی او نه په دې کې د وبا ذکر شته صرف د یری خبره ده او د حدیث قابل نقل نه دی. په دې کمزوري حدیث حکم نه ثابتېږي سنت او مستحب او ادب. دریم حدیث مسند الفردوس نقل کړی دی د علی رضی الله عنه نه کنز العمال حدیث 3440 5001 هغه حدیث دا دی چې ابن ابي طالب اراکا حزینا زینما نبی علیہ السلام ته وایي د علی چې ته پریشان یې غمجن یې ناغل فمر بعض اهلک یوزن فیا اذنک فإنا دواء لهم. وای بعض چاته وایي چې په وخت کې دی بانګ وایي دا ستاره پر دوايي ده. په دې حدیث کې ابو عبدالرحمن محمد ابن حسین السلمی دی چې هغه کذاب او وضاع دی هغه موضوعي حدیث جوړي لہذا دا حدیث کمزور دی. او فضل ابن عباس الکوفی دی په کې چا مجهول دی دا حدیث قابل نقل نه دی په دې باندې عمل نشي کولی. څلورم حدیث عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نه دی او دا حدیث مصنف ته عبدالرزاق نقل کړی دی 1873 نمبر حدیث دی چې ما اذن فی قوم بلیل الا ومن العذاب حتى يصبح الا نهارا. نو دا وجه د شپې بانګې د ورځې به بچ شي او د ورځې د شپې به بچ حتی یمسو. دا حدیث په سند کې محمد بن یوسف زید عبد الله زید سلام دی چې هغه منقطع حدیث دی دا قابل نقل نه دی. دا څلورم حدیث شو. پنځم نمبر حدیث ته معقل ابن یسار دی چې دا نقل کړی دی معجم الکبیر نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي ایما قوم نودي فيهم بالاذان صباحا الا كانوا في امان الله حتى يمسوا وایما قوم نودي عليه بالاذان مساء الا كانوا في امان الله حتى يصبحوا. دا حدیث عبدالوارث ابن ابراهیم العسکری مجهول او دا حدیث سند په اعتبار سره کمزور دی. په دې وجه باندې یو حدیث په دې باب کې مضبوط نشته چې په هغې باندې موږ عمل وکړو. د دې نه غوره خبره داره چې صلات توبه کوئ. حدیثو کې ثابت دی 2 رکعاته نفل وکړئ د توبې په شکل باندې چې پروردګار زه تا توبه وباسم بیا د نفل نه بعد چې سلام وګرځي بیا توبه وباسي. دا له ټول نه زیاته غوره ده. نو د حدیثو په باب کې چې کوم دی نو یو حدیث هم صحیح په دې باب کې نشته دی بلکې سړي ټول انتهایی کمزوري یا موضوعي دي. دا تاسو ته ما نقل کړه او په نورو کتابونو چا حوالې ورکړي دي هغه اکثر شته نه هسې حوالې په فیسبوک میسبوک پې ورکړي خو نور څه شته نه. نو لهذا ټول نه غوره طریقه دا ده چې اذانونه چې دی نو دا خلک د مانځه دپاره وایي او اذانونو په ځای باندې توبې وباسئ او اذانونو په ځای باندې صلات توبه کوئ. الله ته رجوع پکار ده. الله دې موږ معاف کړي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. پروردگار دا مصیبت و دا قهر و دا پریشانی ختم کی. الہ العالمین رحم کرم وکي. پروردگار ته موږ معاف کړي. د قدرتونو مالک الہ العالمین په خپل قدرت سره دا ختم کړي. تراوستون کې ته لري کون کې زموږ ګناهونه کم بوجه ته خپه شي پریشانې پروردگار موږ دا معافي غواړو. یا الله زموږ ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي او که څوک توبه نه وباسي پروردگار توفیق ورکړي توبې. الہ العالمین ټول انسانیت ته بچ کړي ټول انسانیت ته بچ کړي ټول مسلمانان ته بچ کړي زموږ د وطن ته بچ کړي زموږ د کلی ته بچ کړي. ته په موږ باندې رحم وکړي. د مردگانو ته دعا وکړي کوم کسانو پاتې شوي دي نن
یا نږدې پرونو پات شوي دي بلزو پات شوي دي ټولو به خیر بخشش نصیب کړي قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي جنت فردوس نصیب کړي د رحم کرم معاملات سره